فاتو حرسکم ورزق خپل پسلون ته خپل پټو ته دا استعاره ده ان شئتم نک ان باندې کې په کم طریقه استافقي ولا ما سر سبق جاي شو ورغه ځان پاس متا شئتم د ورځې کې د شپې کم ټیم کې دی خوږي چاوي متا شئتم چاوي کې پښتم چاوي من اين شئتم د کم د استافقي می فی اين نه غره من اين شئتم بلکې موږ په واقعات کمین کینو د کم طرفنا د مخینه کده شانه شی مقصود په دې فصل تبزي من اين فکم ویل شي کیف فکم ویل شي متا شئتم فکم ویل شي ته به چې من دې پکې کې خود اين بیا کم ځکه نو ما کم طرف نه غره دا نو چې او دا په حدیث کې شته چې کوم وخت کې مدینه منوره ته مسلمانان لاړ د مکه نو مدینه والا چې د اهل کتاب سره تعلق نو د مخامخ نه براتله اسو بل شاته طرف نه مخ لراغلو وی دا بچه کوک پیدا کی سترګې کوي احول نو حکم راغی چې نه الناس په خبره پوښتنه نو که انا پکې وین هم ویل چې من انا شئتم کیف شئتم ما تاش په دې وخت بیا نو خبرې کاوه چې پکې د خپل بیبي سره شاته توتل دا نقل کوي امام مالک ته منسوب دي شافعي ته خو دا روایت غلط دي څوک وي روح المعاني او قد بحث پکړه دي په خبر شي نو بیا پکې وبي ولما في مرات الامام الشافعي الامام محمد حسن دام بحث دي او نصف پس ابن کثیر نقل کړي دا خلک چا کوي دا مالک له نسبتونه غلط دي شافعي له نسبت ته هم غلط دي شروع کړی دا ډیر وګت بحث دی 260 شروع کا او بیا روان شه او زپسی او دلته نقل کوي چې عبد الله ابن عمر بل سویلی والله يغفر له او هم خطا شوی او بیا روان دی ابن عمر پس شغله دا خبر کړی یو ځل دا چې او په دبر او څو چې دا په خپل دا ابتن تبسنا قال كذبوا عليه فما دروا ابن عمر وی لیکن خبر دا بل څنګه بیا مالک ته مسعود کتاب السر بیا پوری مخکې نقل کوي چې امام شافعي ته منسوبه ده و دا ټول غلط دي وقد استقصى الشيخ الحافظ ابو عبد الله الذهبي في جمعه وقال تعالى حكى لنا سامي الشافعي ما سامي بسم في تغيير لا تهيم شو القياس انه حلال لكن كان ربيع الشافعي يحلف بالله الذي لا اله الا هو لقد كذبا ان عبد الحكم الشافعي ما ذكر الشافعي مسألة تحريم في 6 كتب منه بشطب كتابونه کې نقل کړي دا څنګه خبره په تقدیر داسې غلطۍ نه مسؤل شي دي چاته شافعي ته مالک ته عبد الله بن عمر ته او بیا هر چا چې منسوب خبرم دقه څه چې حرص لكم بغيات لا نو دلته خو پورا بحث ته خل دمر نه التخذ بدري پانی کې نقل کړی دي او دلته وقدموا لانفسكم مخکواله کې خپل ځان څه شي سوق بسم الله وایي چې ورځي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا زمون شیطان پسند یو شیطان چې بچي کوم راکی نو شیطان بچي کې پیدا شي نو شیطان د اثر نه محفوظ لو ان احدكم اذا طهر قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان سوق مراتنا عمل صالح سوق بسم الله سوق طلب د ولد سوق بسم الله واتقوا الله تعالى ورغي وعلموا انكم ملاقوه فوش تاسو ملایګه د الله سره وبشرني خوش خبري ورکې ایمان الله ولا تل الله ورقل ایمانکم دام د خلص مسلې دي هغه سره بحث کوه سوق کې دا وایي سوق ودا یو سړی دی عبد الله بن رواحه د خپل اوخي په باره کې قسم کړل دي زبردن کې کوم نو سره خبرې کوم نظر کوم دا خبره طلاق کړه او بیا رجوع نه کوي پایده عیدت تیر اوس بیا سره او خدای به سره وږي دا زموږ په خدای قسم چې خپل نور زم دله ما خپل پلان کې ورکړل او د بیا چې کوم دي طلاق کړو بیا رجوع کوي الله تعالی قسمونه مخه روغ خیر قسم مات سوګلا هو ابو صدیق کې حضرت ابو صدیق یو رشتہ د مستحد د اساس وی دا هغه شی باندې الزام نه کېدل شي دي مستحب کې شامل شي او دی غریب مهاجر او مسلمان دغه خرچه کوله چې خبره ثابت شوه خو غلط خرچ شوی قسم دې په د خرچنه نو الله ورته ولا ته الله ورته قسمونه وکړه کوا خرچ کوم
ولا بالفضل سورہ نور وای خواندان د غوړول قسمونه نه کوي ورکړي د خرچونه یو نه پني کا کېم دا او اسیم او بیا قسمونه ګوره درې قسم ورته وي مکه نورم پکې وي لاول خو درې قسم دي یو ته یمین لغو وي یو ته یمین منعقده وي یو ته یمین غموس وي لغوا د احناف په نسبت ده ما یو کار کړو خو ما نه هیر نه مې کړې خو ما نه هیر زم کړې مې نه کړې مې نه مې کړې نه کړې او قسم خورم د خپل پوهې مطابق خورم او واقعات خلاف دې تسوي عبس لا بل يميني منعقده نبكم اكونك دا شربي منعقده پای کفاره بل يمين غموس خبرم چې کړه مې او یاد کړه مې او قسم خلم نه ویل د خپل پوهم خلاف د واقعات لري تسوي غموس پدې کفارشته شافعي ویو نو له پای کفارش پای کې بقسم خلل د الله له برشي بواړو هیڅ نشته هغه شته پکې نور ایمانو نشته استغفار او د دې نو سیوا نور قسم دي دا کار ملکم قسم ملکو او قسم یقول په هي قسم وسکه راغې وسکه نو په دې یونیورسيټي کې نشي نو په دې وخت شامي ګوره اصل کې زاد المعاد ګوره درې قسم حالت د غصې یو حالت د غصې راځي چې سره پردان بالکل نه پويږي ونه شوی دی نو دا قسم د اعتبار نشته یو چې ابتدایي مراحل د غصې اتفاقا اعتبار شته یو چې په دې منځ کې دی په دې وخت په قسم خوشاله دی کله وخت چې بیا په خپل حالت خپای نه په دې وخت احناف وي واقع شو قسم او دای په نه واقع دا نسيان لا يمين لا طلاق ولا عتاق في اطلاق غلق من بندش سو کو درې طلاق په یو وخت کې سو کو نسيان سو کو حالت د غضب دا ځان یو بحث او یو بل قسم زم په نیمه هم شته چې هغه ته یمینی فور ډوړې وکړه نو کړم قسم دې نه کړم مطلب دا نه کړم اگر چې ما دا نه ویلې خو د ممکن معلومیږي چې دې وخت دا وایي نه یمینی فور ته ویل شي اقسام پوښته نو ولا تجر الله او عرضه دو ترجمه دي عرضه په معنا د مخامخ مگر دوی الله لرا نخذ قسم یا معنی د خبر د قسم یو ترجمه مگر دوی الله لرا نخذ قسم چې بس درز او قسم عرضه په معنا د معروض فولك القبضه والغرفه باب ضربه يضربو مگر دوی الله لرا نخذ قسم درز او قسم ولا تطيع كل حلاف مهين دې قسم چې خو اکثر دي غلطي کیږي نخذ قسم ته مو جوړ قسم کو بخوري ودسي نخذ چې هر وخت قسم ما د ابن حجر کلام مستلوي اوس نه هیر دي چې نبی قسم با اتیاد اللي بسوز قسم قولي والذي نفسي بده تقریبا دالي اتیاد کی سره پاسه قسمونه شته حدیث خدا چې هر خبره قسم دا یو ترجمه یا مگر دوی الله نه یو ترجمه مگر دوی الله لره معنی حائل معنی دا کار نکوم ولی نه کې روغه ما قسم کړل دا کار ولې نه کې د دوه عمر کې صلح نه کومه د دوه عمر کې روغه نه کومه دا مين نه کومه قسم مين نه کومه وجه باندې سمحال باندې کوم دا څه مکه وخه نو کلبه ایمان جمع د یمین قسم ته معنا مصدری د دوه عمر کې صلح نه کومه د دوه عمر کې روغه نه کومه دا مين نه کومه قسم مين باندې کوم وجه باندې سمحال باندې کوم دا څه مکه وخه نو کلبه ایمان جمع د یمین قسم ته معنا مصدری او کلبه ایمان جمع د یمین مراد به معنا مصدری نه وي هغه چې کم شي من سره قسم دغه ته سوی هغه ته ایمان ویل شي قسم کې یو قسم خون کې دی مؤمن بالله قسم بل دا خورل قسم یو خون کې بل کم شي لپاره چې قسم لغه تم قسم ویل شي غلا ډاکا زنا دا کار بنکم دغه تم قسم ویل شي نګلا مخکې مگر دی الله لنا مخامخ قسم ته نخذ قسم دې قسم نیمه معنا مستدل
بل ترجمه یمین مراد ایمان او یمین چې کوي په معنا د مؤمن علیه د دې لپاره قسم کول دي نو هغه بیا ایمان مفسر شي مفسر به سوي ان تبروا وتتقوا اقسموا سدي نه خبر د قسم نیکی نکوما ما قسم کول دي مون نکوما ما قسم کول دي روزن نسم ما قسم کول دي جمعه کنه ما قسم کول دي د تانګي ضرور غلکو ما قسم کول دي دلته مو قسم ور وان تتقوا ما زغلا نه پردم ما قسم زغلا غانکم زبړه کې نه پردم ما قسم کول دي نشینه کوي که قسم وسدي نیکی قسم وسدي ته ګنا نظر بچ کول قسم وسدي د خلکو مل کېو مراد ایمان نه مؤمن علیه شي مؤمن علیه چې په کوم قسم کوي حالف محلوف به چې بس قسم کوي محلوف علی سپاره قسم کوي حلف قسم یمین ایمان او په معنی مؤمن به په چا قسم کوي د چا لپاره قسم کوي نو مگر دی الله نه قسمونه یو ترجمه دې قسمونه کړه بل ترجمه مگر دی الله لرا یعنی قسم په الله باندې سو معنی د فار د خبر د قسم او خبر د قسم سدي ان تبرونی کی وتتقوا دا باندې وتسلوا بين الناس او الله سميع لاقوالكم وايمانكم الله سوينا غاني اوري عليم بفنياتكم لا يؤاخذكم الله بلغو ايمانكم نيشي الله تصور په ابس قسمونه احنا متفوس کې ابس قسمونه ورستل چې په تیرشي زمانہ کې میکار کړي خو مان هیر دي نه مې کړي مان هیر دي شوافون تفوس کوا خله یادت شي ولا قصد مقصد نه لا ولا اسی خبرې کوي لا ولا ما غشو لا قديته ورزي به قسمونه ولكن يؤاخذكم لیکن سی تاسو بما کسب قلوب په هغه کې تاسو زور څه کسب کړی وي یعنی پیسې له په خلیم کړی په زړه هم کړی وي په خبره پوښي او زموږ په ایمان دي چې پیسې له دې آینده لپاره او یا د گذشته لپاره کسب قلوب گذشته په کې نشو نو البته بنولي په څه کې په غبوس کې قیامت کې په مناقضه کې به په دنیا کې په دواړو باندې نسی په یو کې په آخرت کې نسی بلکې په دنیا کې نسی والله غفور الله بهم کې رحیم حلیم صبر کوي طلاق ونیول نکی حلیم دے تاخیر دا عقوبت کئی حلم یحلم کرم یکرمو یچی حلم شی نمانا صبر شو او چی حلم یحلمو شی نمانا خرابیدل شو حلم یحلمو خرابیدل و اما حلم او دا پاکی بل باب که دا نغل خوبون مسئله پاکی زان لیدی اس بل قسم دی للذی مولو من سائهم آکسان چی ایاکی دخبر قسم دا یو خاص قسم پاکی بل شعور شو ایلا کوي د خپل خزم ایلا په عربی کې قسم ته وایي او په شرعي معنی باندې قسم پرم او ایمه که سلور میاشتې کې به تعالی خپل نه درځم احناف کوي یا پینځو یا شپږ کال سلور په کې لازم دي دغه نه کوم نه ته قسم وایي خو ایلا بوته شوافی ایلا دغه تنوي سلور نو د سلور نو سیوا سلور کې ایلا نشته سلور احنا په سلور میراث شو د سلور زیات میراث شو کوئی سلور نه دی لا د سلور سی وای بیا وسی کپل څو سلور نشته دا احنا په مې سلور مشته خبر خلاص شو دا یې په دې معنی سلور مشته شي خبر نه خلاص شي اوس راشه واپس کېږي چې کنه کې کای جو قسم در مان ما شهانی شي کفاره ورکا اکنه جو ترجو وکا قسم چې مده ما شو رجوع وکي کنه جو خدای تعالی و انت طالقون اكو زين طلاق حکومت په طلاق کړی اذن په معنی خود به خود طلاق شو سلور نشته ریدل خود به خود طلاق شو او الا په معنی د قسم متضمنه کا معنی د پسند کېدو لاره د بعد لاره په فصله کې سره من للذين يريدون من نسائهم نو الى نسائهم لنسائهم نمونږ من معنی مستبعدين من نسائهم پسند شد خپل بیا متضمنه کا معنی د پسند کېدو لاره سړي تربص اور بات شو هغه پر ثابت ته انتظار کوو سلور میاشتې به تاسو څه نه وي نشینه وي نسبه کوي سلور میاشتې شي طلاق شو بنا ان علی قولنا یا سلور میاشتې شي اوس به ودرو یوقف المولا مولی دته مولی وي چې قسم کړي الکراشه نه پدې کې نیول شته فإن طاعوا تفصيل د خبره بنا د افا تفصیل څه احناف وي
پس کدی رجوع کله پر سلور میاشتو کې نو الله بخون کې مهربان دی. عبد الله بن مسعود قرات فإن فاءوا فيهن وإن علم الطلاق فقصد فيصلي وكذا قصد نو قصد طلاق نه ورکړي او چې قصد وکړي رجوع نکوم نو احنا بل څه اجو ان فاد پر تعقیب دا سلور میاشتو کو تیر شوي پس دې سلور میاشتو کو رجوع کړي هم خیر دی او ان عدم الطلاق فاوقع الطلاق الله سميع لاقواله انت طالق عليم بنيته او ان فان الله مسوال فان فاو تفصيل ده خبر ورک رجوع په څور وکړه نو الله بخون کې کم تکلیف چې خدای ور کړو سور مې شي درې میاشتې او علیم دې په ارادو باندې دا ولی وإن عدم الطلاق ذنب المال قصد وكرو رجوع نكي أغيبا قصد وكرو أو جو أنت طالق فإن الله سميع ذنب المال لإلهي فخا قسم شخور دي عليم بي أو فإن الله سميع لأنت طالق أو سوى أنت طالق أو عليم بنيته سبدي طوح مدابك فارق تعقيب في الذكر أو أغيب في تعقيب في الواقعات او بیا په دې مسله کې علماء لیکي دا وجه سره په دې وخت کې ابن کثیر نقل کوي وجه پکې ده سلو میاشتې خزا صبر نشي کولای د دې وجه نقطه بیانې چې د سلو میاشتې ولې پکار دي یو ځل حضرت عمر وته دې په دې کوڅو کې ګرځي او د شپې څوکۍ کولې یو خزل زیاده او سندل وای مو ته ټپی وای سند نو ټپی وای یو شپړې راوځه شولا او تلفون تکتور دي ها نو څه چلو کوم تطاول هذا الليل واصفد جانبه وارقني الله خليل الاعبه شپو بدله تلفون تور دي خو ناراضي دوست من شي لوي وصل کوم فوالله لولا الله اني اراقب فالله من قسمي کاغه الله نو زی انتظار کوم د هر تک منها سری جوانبه اطراف به خذلیو دا امام مالک نقل کړی دی په موطا کې بل واقع باندې دا بل سړي په نقل باندې بیا سوی تطاول هذا الليل وزور جارب کاغشی دی ورقنی الله ذی اولادو دلو مالکنش دی اولادو تورن انما لو بصرکم کله یوشان کله بل شانتی بدا قمر فی ظلمت الليل حاجب تقسفین دے تبسم کار شوی دا په تورش پکې یسر به من کان له بقربه اغفر خوشاله کیږي چې دې خاون سره خواته ناشتي ولكن خالتي كل حشاله احتوي قالوا دا بدن مره او خپلوانو سره هم نشي یواز دي والله لو الله لا شيء غيره لنقد منها سريج زما کټ د غاړه وچنګار کړو ولكنني اخشى رقيبا موكلا بانفاسنا يطرد به كاتبه لیکن یرین ولا سوګیدات مقرر شوی دی په ساګام زمونه ټول مدرسه کمزوري کیږي لیکون کی مخافه ربي والحياة والصبري دا الله نه رېګما حیا بندوي و اکرام بالي انتنا لنا الملائکه خاور قدركم دا په سوالې بل سره سور شي په حضرت ورغه لونه تاسو سمو وسول کی شپږ میاشتې سرور میاشتې عمر یو سره به د فوجانونه زیات تصور میاشتنا انتظار نه کوي لازمه به کور ترازي فوجي سره په سرور میاشتو کې لازمه چټي ورکوي لا غنا دا شروع شو دا خبرې چټو دا پکې حکمت خلق بیان سلور ماشي ولې کړه دې زیات ځوان جنۍ ځوان خزا د خاون انتظار نشي کولای په خبره پوه شو کته دا خلک عربستان ته دې مې بد کې کنه موږ سفر زمب بنگله بجوړو موټر یې بخنه مې مال کنه او دې نو څه خبر دې چې دلته په کور کې سکیږي ها خزا څنګه خپله دومره خو صبر هم ګران دی او که صبر وکړي هم ډېر مشکلات دي او دلته هم د خطر او التاغه ته خطر دوړ ته خطر شته دي نو دا ولي کوي مجبور غزان نشي الازغات المحظورات چې مجبوري بیا ولي کوي چې مجبور نه بنگلې مو جوړ کړه دومره خورا او دومره سکا چې ژوند دې دیر شي دومره مکه چې تاسو او د څنګه سره مسابقت کوو دا د دنیا مسابقت ته موږ تباہ وکړو دا کسان چې الهو کې خپل خزنه قسم یخري انتظار سلو نشته کروجو کړه الله بكون کې مهربان قسم طلاق وکړو الله سميع عليم والمطلقات يتربص اوس د خزو مطلقات شروع اسلام کې خلق وي په قران کې څه دي یو مسله دو مسلې درې مسلې موږ سوال په قران کې ټول دین دی په قران کې ټول دین دی اعتقاديات پکېري عبادت پکېري معاملات پکېري
دا خی سره قسم دی او ایلاد دا پکې دنه کوه او دا پس راځه طلاق ورکوه بیا به دا عدت تیری او دا ټول مسلې په قران کې شته دي په حدیث کې شته دي. اوس راشه والمطلقات کمی خدج طلاق شي او بیماری کی راځي چې بیماری په نرات لا نو دا غي د پر حکم ورس سورې طلاق کوي سیل وکړو خدای طلاق کړه بیماری نه جوړه نابالغه درې نشته بوډای شي دا بیماری ختم شي دا درې میاشتې خېټه کې بچي دي وضع د حمل حامله ده وضع د حمل غیر مطبول بها د پلار په کور کې شو انت په دې قرآن کې دا هیڅ نشته دي خل خاون کور تر اغلنده د پلار په کور کې هیڅ نشته دي خلاص شو خبره که حیات راتلو ورکی دا بوډۍ دا درې میاشتې حمل دی وضع حمل دا ټول مسلې بیان دي ظاهر کې عام دی مراد به خاص شي هغه خزه چې مطلق وي او حیض راځي بیماری راځي نو دا غي د پر حکم داشو یتربصنا انتظار کوي سلور میاشتینو خپل انفس من درې قروي التم دا وایو یتربصنا الذين يؤمنون تربصوا امر دار ظاهر کی خبر دی واقعا انشاء دلتم ظاهر کی خبر دی انتظار دی لیتربصنا بیاول تعبیرونه شو یتربصنی امر خام خاجو کړي مونږ ورته الله ورته حکم وکړي لیتربصنا او دی تعمیل په حکم وکړو نو خبر ته ورکو دي چې زیات څه مقصد وی دا خبر ډیره اهمه ما درته ویلې او ته پوره کړې نه دې ته اشاره کوي اهمیت ته او قرأ ستویل شي بنا بر قول حنفي ایو حدیث پکې سند کې کمزور ده چې حجاج پکې راوي دي نو وعدت تخذ سدید وقرأ دي نداغي معلومیږي چې مراتنا طهورن دي دا مسله اختلاف چې قرأ طهور ته وایي قرأ حیض ته وایي درې قرأ دي درې طهور دي یا درې بیماری دي او دیر آغله دی تله دی و بالجمله کلام الشافعی دلتوی د شوافی کتابونی تی پدی مسئله کی دلائل دغی مضبوط دی خیر دا ابنولی خبی دری محواری دی که دری پاکی دری تو ولا يحل لهن اجازت نشی خضوطا ان یکتمنا چی پت کی ما خلق الله پی ارحامهن اغا چی اللہ پیدا کری دا دی پا خیرتو کی ارحام در رحم کګېدو ته وي مایلان ته وي رحم چې کوګون نو مطلب خدمت ترجمه خېټه کو بچدان سپکې دي بیماری پکې د محواري راځي وای نه راځي بچي پکې دي وای نشتی بچي چې بچي پکې دي نو څه مطلب شو دا به کال انتظار کوي دا به شپږ نشي نه درې نشي تاسو خبر واچو ځان مخې یا بیماری راځي وای بیماری راځي بیماری به کله راځي په میاش کې کله په 2 میاشتو کې کله په 3 میاشتو کې یو براشي په 9 میاشتو کې پوره کیږي کله په شپږ پوره کیږي دا وایي خو 3 میاشت نه راځي کنه نه باندې پټي یو مسله شو او پټ غوندي او بل باب پکې استکا چې باب الشهادت لاسي هدايت کتابونه ګور د خذو شهيدي په واجب اوقاتو کې معتبر وي کدا خدي خبر نه معتبرین دا دی وایو کنه چې خلاص انتبار نه وکړي سره وي نو معلوم شو په دې خبرو کې دا خذو خبره معتبر وي نو ويستن بالآيات قولها يقول فيما خلق الله في أرحامهن تغبون يصفها يدوا او بیا ابن الفرس وی عندي آیت عام دی زنانه وی زباکره ما باکره دا سیبه دا آیت پکې دی نه ټولي پکې دا او ان كن يؤمن بالله دا الا کدی یقین ساتي په الله پر ورسته بیا اعتراض کوي چې یقین نه ساتي خبر به معتبر نه او یقین نه ساتي بیا په خیر خبر دی پاتې پټو واسه راوړي دا تیزول د ایمان تقاضا ده چې خبره باندې پټه ان كن يؤمن بالله مقصدنا تیزول ځکه د کتمان او د الله دی یقین په مانس کې مخالفت وبعولتهن بعول د بعل خاوند توي خاوندان د دې خذو احق بردهن
ډیر حقدار دي په واپس کول د خزو باندې. تفسیر ابن کثیر وایي بعض خلک وایي چې اسم ظاهر سره هغه عام دی او دلته ضمیر خاص شوی دی دغه چې دل تردهن مراد نه هغه مطلق وي چې مطلق په طلاق رجعي وي که طلاق بین یو نشته لیکن ابن کثیر دې حاجت نشته دغه چې پوخا طلاق رجعي او طلاق باین پکې نو سل طلاق ورکا زر ورکا او طلاق وي رجوع کوا پاوه کې ټول رجعي نو ځکه الله وي خاوندان د دې حق دی په واپس کول دي خو باندې د چانه حقداري خذو ذروجونکم سره ذروجوکم سره حقدار دي خدن شي په ذالک په تضمن کې په زمان انتظار کې ان اراد اصلاحات کما مقصد د هغه خاوندان اصلاح بیا هم وایي چې اصلاح نه رجوع کول شي مقصد دا دی چې تاسو وایي تر رجوع کې د پاد اصلاح وکړه رجوع کول شي ولكن من طريق اشراط جواز الرد حتى لو يكن لا تجوز ندسنا ولهن مثل الذي عليهن او د خزو د پار حق شته پشان د حق حقوق چې په دې خزو باندې ولهن د خزو د پار حقوق دي په خاوندانو باندې هغه حدیث کې وضاحت شوی ډوړې ورکړي خواله وردي جامې ورکړي گپ شپ وصل لګي دا ټول په کې راځي الا ان لكم على نسائكم حقا تاسو په خزو حق دي ولنسائكم عليكم حقا حق داوی پلا یؤتن قرشکم کور ته بسونه ځنه کوي من تکرهون یاد نور کوي په کور کې من تکرهون حق داوی جامع ور کوي خوراک اسکر بل تشکیل عبد الله ابن عباس د خدي حق دی چې خاوند دی تمنا سنبال کی د خاون حق دی چې خاوند ځان سنبال کی د خاون حق دی چې تمنا سنبال سره مثلا راخه خدمونه کوي خاوند دی وایي ځان سنبالي دا به سنبالي دا بوته نه خوشبوئی پورے کا نکریزه پورے کا سترګې پورے کا دا تسکه اني لا احب ان تزين للمرأة اتزين للمرأة كما احب ان تزين المرأة لي ځکه چې الله فرمایي ولهن او بیا د خپل وسر په دی وخت مجامعات کې هم خصلو کو په هر وخت کې ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجه اوس د خزو حقوق خزو طلاق نو ورکړي ځکه چې خاون ورکړي خاون نه ورکړي ولهن للرجال او د ثواب لپاره پر خزو باندې او چتواله د مرتبه دي ځکه حقوق د سوي د خزو په ځان کې دي او د خزو حقوق په مال کې دي لان حقوق انفسهن وینکا کا رق دي فضیلت دي قران وی انهم قوام علیهم ورست بیا سورې نساء کې الرجال قوامون النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سري ورکړي وبما انفقوا خوندان لګي خرچونه کوي فالصالحات قانتات خيخه تابعداري په دې پوښي او حافظ الغيب بما حفظ الله نو خو د نکاح کې نکاح خاون تواضع چې راځه ناراضي حدیث کې راځي ډوړې په خې ډوړې او ډوړې سودی نه هم برازي ډوړې د خاون خاص خالص کنه و دې سودی کنه حافظ حدیث کې راځي یو خذ بلا عذر خاون قال نه راځي شپه تیر کړه موږ قبول نشو ورځ کې روزي قبول نشو والله عزيز الله ذو الرب حكيم وبعد تغيير ما وعدك منه زبر اورم جوي ورد ملانه شاء ولي الله رحمه الله يوصل سلورم قنصتما حجة الله البالغتو کی جد اول کی وقد بحث ہے بعد دهغینا چې د دې مقام سره مناسبت خوري خبر ورکول په داسې مسلو باندې چې د هغه په مایرو کې سوچونه خراب شوي دي قدمونه خوېدلي دي قلمونه پکې بد سرکشي کړي ده یو دا غیدا چې دا مذاهب اربعه مدونه محرره امت ټول یا قابل اعتماد حصہ قدیما متفقه د تقلید کړي شي تروازی پوري او په دې کې مصلحتونه دي چې فنا نه دي خاص کر په دې ورځو کې د خلکو همتونه کم دي او نفوسو کې په نفسونو کې خواهشات تم نشي دي
او سره خپل رائے باندې خوشاله دي خلاص شو د دې نه پس ابن حزم وایي دا عالم دی غالبا د شپږمې ومه صدې سره دی لوی عالم دی محدث دی فقيه دی فلسفي هم دی محلى دا کتاب دی یو لسجلدا ما سرشته یو مجلد ما سرشته هغه متن دی یو محلى دی نور به خدای کتاب نو بعض خلک متخصص وي بعض عالم خوده محدث خوده لیکن ابن روحمانی والا او سخت سپوري وي ښا جلال الدین دغه کوم دی محلی و غیره اغي او تنخیح خبرې نه کوي نور خلک وتم سپک سپوري وي بهر خدای هم خله د دم د خجبه د کوم مناسب خلاف کوي بس خې کنځل کوي بعد تقدیر د دم هغه ذهاب کړو ابن حزم وی تقلید حرام دی اجازت نشته یو تنتا چې یو سړي وینا دیوالی سیوا د پیغمبر خدا د وینا به دلیل قرآن وی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء سوره اعراف کوم شي تاسو لري شي هغه واخلئ لغنه ما سیوا دوستانو پیدا کوي بل ذي الله فرمایي اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع الفنا على ابانا بل الله فرمایي خوش صفات کوي خوشاله ک بندګان زما چې وکیل وینا نو چې کوم په خیرات والی د سینې یو والی دا څنګه الله تعالی هدایت کړی دا څنګه خاوندان د عقل دي کته سو جګړه شروع شو نو واپس کې الله رسول ته تاسو یقین سره په الله پر وسه باندې ایجاد نه ورکړ الله پاک د جګړې په وخت یو تن خبره سوا د قران سنت او حرام دی په یو خیرات کول او د جګړې کې چا وینا ده د قران سنت ولري او متفق دي ایمان صحابه ټولو دا اول تر اخره اجماع تابعین دا اول تر اخره اجماع تابعین دا اول تر اخره چې دا تقلید ممتنع او د یو څه خبره واخلي یا د مخکنو نو معلومه نشي څوک اخلي ټول اقوال د ابو حنیفه یا ټول اقوال د مالک یا ټول اقوال د شافعي یا ټول اقوال د احمد په دې پوښي ولو قول تبامهم ام غیرهم لا قول غیره او د دې خلک خبرې د بچانه دي اعتماد د په قران کې معنی او روان دی قوله د اجماع د امت خلاف وکړو د اول تر اخره پورې یقینا او د پاره په دې مسله کې مشران نشدي د انسان په ټول اثار محمود او ثلاثو کې او د ایماندار لپاره به خو اعوذ بالله من هذه المساله وايضا دا فقها خلق باندې دا تقلید وکوي نو دي دا غیر خبرو خلاف کوي او دا هم چې یو سره د ابو حنیفه او د شافعي او د مالک بن عمر او د مریدالي او د منصور او د عمر او د ابن عباس عائشه او د مری اګه تقلید جایز وي نو دې خو دې ما ذهب اليه انما يتم دا پاګه چا پوره کی دا د پاسه اجتهاد وي انما يتم في من نظر الشات او غیر کومه مسله او په یو دا اجتهاد وي مجتهد د بیان او هغه څوک چې هغه ظاهر شي په زور بیان چې پیغمبر خدا داسې وي او داسې بندي او دا منسوخه دي او دې پسې په احادیث باندې اقوال د مخالف موافق دي دا خبره غلطه دي او په دې طریقه باندې اشاره کوي شیخ عز الدین السلام ناشنا چې په هغه مقلدین وشي چې زموږ د استاد او زموږ د امام پر کمزور ده او هغه لپاره سمتفاه نه او هغه سره تقلید دي او په دې قرآن سنت او قیاسات صحیح لپاره د مذهب جمهور په تقلید او هغه مشره پر خلکو په تاسو کو چې اتفاق د علماء په صوت د تقلید مذهب نه کار وکړي وای ما ابو شامه په کار کې مشروع او فقه چې په مذهب باندې کېنو اعتقاد ساتي په هر مسله کې صحت تاګه چې کوم خپل سنت وي او دا آسان دی په کله چې موږ کلک کی غټ علوم متقدمه ځان ساتي د ډلې پاتې او سوچ په طریقو اختلافات کې ځکه دا زمان ځای کول دي او خپل خالص ځان چې کوم دی مقدر کول دي سایشي د شافعینا چې زما تقلید وکول او تقلید بل مکو شاګرد ویل او د مخر کې مایل مشافعی را مختصر کو سره دا خبره چې ماته تقلید په زمانه کول په خبره پوه او په هغه څوک چې عالمي وي او تقلید یو سړي په قرآن دی او ویني چې دغه خطا ممتنع ده او دا حق ده نو دا ټول غلط دي چې میری حدیث په شکل راځي حاتمنا تخذوا حبارهم الى اخره فرمایي ابي دغه بات نو کړي تاکي ځای نو شي حلال کو دا حلال کړو حرام نه حرام نه کړو او هغه څوک چې تاسو باندې کې حنفي شافعي او شافعي او حنفي نه ولا يجوز چې حنفي په شافعي په سیمه نه کوي دا د قرآن خلاف ده د صحابه او تابعین خلاف ده او نبی محمد مگر هغه شاکي چې هغه د پیغمبر خدا خبرې نه مني اعتقاد حلال او حلال نه دي لكن هغه څوک دا لپاره علم نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې
نه په طریقې د جنګ مختلفات باندې نه په طریقې استحباب دي نه تابعداري او عالم په دې طریقې چې مصیب دي او فتوا کوي ظاهر دا پیغمبر خدا تابع دي اکد د فپوش زماده استاد او زماده مشر د خود پیغمبر خلاف ضرب ته واپس کیږي نو په دې سین کار کېدای شي او په دې کې څه فرق نشي کله دلته پوس کوه ټول مر او کله دنا او کله دا ټول خبرې دي کیف بلا نو ایمان له ور بقي چې ته وحي شي دا هم د الله تعالی تغرج کوي او دا معصوم دي چې خدای کو پرې نه دا دین عالم کتاب الله رسول الله دی نو خالبا یا مسله کتاب سنت وی یا مستنبط په طریقه استنباط سقراین بوي غیر مطمئن شي نو دا مطلب دا شو زما ګمان ده چې پیغمبر خدا وایي دا علتي حکم بلایي په هغه اذن دا خبره هم پیغمبر ته منسوب دي لیکن طریقې مضمونه ده اگر دا یې مونږ به مجتهد خبره نه منلې چې موږ ورسې حدیث پیغمبر خدا چې معصوم دي پسند صالح باندې رات په خلاف مذهب باندې ابو فريد حدیث دا خبره غلط ده زمون بغټ ظالم زمون بغټ بل بناکار سره نه 154 156 پورې دا صفحه دې مسله باندې بحثونه مې توکړو خدا د هر چا مسالې نه ما تاسو اسی خبره کړله په کومه لپاره نور خبره دا څنګه چې موږ خبرې کوو دا نکړو سره وي کدا امیان چې بس هر څه شي خو به منم نو دا غلط کار دی بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترض به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. د آیت په ترجمه کې اول دا چې احناف طلاقونه درې قسم دي. ډېر ښه طلاق احسن، ښه حسن او بدعت. بدعت دې ته ویل شي چې سره د خپل وی خواله ورشي په زمانه طهور کې بیا ولم طلاق پر کوي په دې طهور کې دا بدعت دی. یا زمانه بیماری وي خپل سره ورتلې نشي په دې وخت دا پر کې دا هم نه دو درې په یو ورکول دا هم بدعت دی. او خطرې خدا چې یو طلاق ورکړ او بس درې مهواري او انتظار وکړ خو ذات خبره احسن او حسن دا چې په یو طهور کې ورکا په بل طهور کې بل ورکا او مجامعات مکوا حسن او دا نو جایز دي او د کراهت او د بدعت سره. او شافعي طلاقونه کې ناجایز په کنه ټول جایز دي، هر طلاق جایز دي، بدعت پکې شامل دي. شوافعي پکې بس ټول تخوي او حناف ته احسن او حسن او حسن. مالک پکې حسن او بدعت وي، احسن پکې نه وي. ٹھیک شو اول جایز شو. فسرنا الطلاق مرتين ترجمه شوافعي ترجمه کوي الطلاق هذا طلاق داغینه پس رجوع کېږي. طلاق دې مصدر نو اسم مصدر التطليق. هغه طلاق داغینه پس سره رجوع کولای شي نه غدوي یو طلاق ورکا رجوع کنه ورکه بیا رجوع وکړه دور نو هغه طلاق داغینه پس رجوع کېږي نه غدوي. فامساك بالمعروف پس حکم چې ده یا خو ساتل دي متصل په معلومه طریقه جو بس ساتي او تصریح باحسان یې پرېده په طریقه جو خلاص شو خبره او اذا قبل یزيب او د سیم بریوات کې راځي چې دریم طلاق په تصریح باحسان چې د سیم دریم کوي ودای او دوی دا ترجمه الیق بالنظم ده. مخکې قسمونه شو قسمونه اله شو اله طلاق جوړ شو طلاق نبی عیدت او رجب تروا اوس پکې طلاقونه بس واقع کې بار طلاق دي هغه دو طلاق. احناف کوئی ترجمه ده الطلاق واقع کول د طلاق ایقاع الطلاق بار بار دو دینو تسمیه باندې بار بار لکه ثم رجع البصر کرته ولا ونظر اسمان طرف بار بار تسمیه په معنی سره تکرار لبیک بار بار حاضر لبیک بار بار حاضر دلته طلاق مرتانی هغه طلاق چې مو جانب وکړي شي
ایقاع الطلاق دی بار بار دی تسنیه بناوی یوزل دوزلی کدریو کو دویو کدری خو یوزل بنی ولی یوزل نشی کردی اول نشی کردی خنارا والی شرعی طریقہ مشروع طریقہ دا چی طلاق شروع والی بار بار خبر پوشو او دا مراد طلاق شرعی شخص نو بیا په امساک معروف او یو ځل به مستثنا کې بار بار درې ورسې نو بیا پکې نشي جوړ دي ها یو ځل دوه کې شي بار بار دی ځان مشو او پس حکم دا ځان مستقل کړي پس حکم دا چې ساتل لی په معروفه طریقه او پرې خدل لی په معروفه طریقه دا بزان د حکم دی په خبره پوښي او لذي د ما قبل سره ما بعد حکم تزن د سينو چې دا غینه پس طلاق ورته دا غینه پس ساتل دي نه مثلا دا د خلق خاون تعلقات دي یا په معروفه طریقه وساتي یا په معروفه طریقه پری تکشو دا حکومت شو اوس دلته یو بل مسله په دې موجوده زمانه کې شته امام ابو حنیفه یو سره خذل درې طلاق ورکړي په مجلس کې په یو لفظ انت طالق ثلاثا نو درې شو ابو سی انت طالق هم درې شو مالک هم دسوي شافعی هم دسوي احمد هم دسوي درې دي او په دې کې یو بل مسلک هم شته چې د سن او طلاق واقع نشو د شرک خلاف کار کړی لږه غلطه ده هیڅ اعتبار له ورکو دو خبره درېمه د شرک خلاف کړی شریعت تیرا واړه یو تی جوړ کړ یو دا شو چې سر نه واقع نشو دا یو جماعت ته زاد المعاد تفصيلات ګوري جلد سلوغم کې دویم قول دا چې واقع خوشو خو یو دې کدوا د شرک خلاف کړی شریعت ته واړه او والله چې درې دي او دلتا نقل کو بعض من اهل السنة كالشيخ احمد بن تيمية ومن اتبعه دا امام ابن تيمية رحمه الله مسلک داري او داغه شاگردانو زاد المعاد والا ابن قیم دي او داغه مخکي محمد بن اسحاق مورخ او داغه سره مخکي حجاج بن ارطاد یو راوی د حدیث یو روایت داسې طاووس او د طاووس جوی ابن طاووس د دوی مسلک دا دی د شی امام یو چې بس یو دی نن سبا چې خسر دې طلاق په خبرته دي په خبره پوه شو بس هغه بوته وشي بس طلاق یو دی او سره شو هغه موټ خبر او کته چې نه نو بیا بداسي نه کی او دې کې یو حدیث دی ابو الصحابه یو راوی دی دارنګ محمد اسحاق بن طاووس چې د نبی په زمانه کې طلاق او د ابوبکر صدیق په زمانه کې طلاق یو نو دوه طلاق یو نو وینو دا حدیث ودغه لپاره موږ احادیث درې قسمه جوابونه کوو یو دا چې عبد الله بن عباس دغه حواله شته او د عبد الله بن عباس د بل حواله هم شته چې درې دلته نقل دي روح الماني کی نقل دي اخرجه الطبراني والبيقي وسان سويد بن غفلتا او داغين مخکي نورم روایت پیش کو ابن عباس او داغي خبر کو روح الماني ګورا قرطبي ګورا نور دا ګورا دویم قول دا چې دا دیو یې په زمانه کې وسړي طلاق یې بیا به طلاق یې د دویم کلام شو د مخکینی کلام تاکید لکه جاء زیدون د دې مطلب نو چې زید ځان نه دی او دا زید تاکید نو مسله شو دا تاکید یو جواب شو دویم جواب دا دی چې تاکید نو په خبره پوښتنه په هغه زمانه کې د خلکو یو طلاق واکه نو سبا خلک درې واکه لکه نن سبا شخصي طلاق دي په درې طلاق چې خبره په درې یو خبره په درې په هغه زمانه کې د خلکو یو طلاق واکه عادت داو چې خلکو په طلاق ورکو یو جواب دا شو چې دا حدیث ته خدای دې خلاف د عبد الله بن عباس او صحابه کرامو نشته دا پات دویم جواب دا دی چې دا په هغه وخت کې تاکید وو دویم لفظ د مخکینی کلام تاکید او خلکو به تصدیق کوي من سبا خلک طلاق ورکړي دریږي او سرور دي هغه تاکید دی دروغ وایي
دې وجنه شو دو جواب شو دریم جواب دا شو چې د حضرت ابو بکر پیغمبر خدا ابو بکر د عمر په زمانه کې سو درې طلاق باندې پاو کې بخلکو نن سبا درې ورکړي پاو کې به یو ورکاو دا درې یو یې درې په دې به یو ٹھیک شو سلورم جواب دا دی چې عمر فاروق په خپل زمانه کې حل راغون او ورته ویلې چې دا خلک یو شی په کې اسانتیا خلکو ته او دا خلک په عمل نه کوي نو وزا درې ونه واقع نو درې واقع کړو نو دا هغه جوابونه کړو نور لما دا د زوري په شکل امو وایي چې نه عمر ته بشر تناسخ ملای شي وي نه تناسخ ورته ملای نه ته بول لګاو کړو نو دا غوړي دي نو دا پکې لو طلق ثلاثه بلفظ واحد لا يقول الا واحده احتجاجا او قياسات کوي خلص يراو کوي لعنه الله يوزل لعنه الله عليك 1000 مره سوري يوزل صبر سلود مني ګوار کار نه کی داري جامري سره ولي کیږي شپږ غواړه وو کان روان داس نسوشو یو وو کان روان یو گزارو یو شو نو پدې له سره یو سړي زو پیغمبر محمد زر دوه وصلي على مثل 1000 مرات يا 1000 مرات ویری نو کارو 1000 نه نقشن یو دی نو بیا ورستو راغینا باندې چې په یو مجلس کې دوی واقع کې هم یو دی دا چې په یو کلمه انت تعلق سره او چې په یو مجلس تعلقون دام یو والذي عليه اهل الحق اليوم خلاف ذلك والجواب الحديث كما علمت نصف مقصود هر چې حدیث دی دا آیات قرآن باندې چې طلاق بار شو دی مطلب دا شو چې یو واقع کې شي نه مشروع طریقه ده قال السبكي واحد الجواب جوته دا پاغه چاري پکانو ولي صدقوا دیرات تاکید دغه تاکید کو خلکو به تصدیق کو من سبا اختلافات راغلو د دیانتي راغلا تصدیق نشو او علامه ابن حجر په اعتراض کې ناشنا غوندي موږ اوسم وایو چې سره تاکید کې کېږي چې درک پاسې بل جواب کوي چې د حضرت عمر په زمانه کې خلکو دا کار کاو نو حضرت عمر خلکو جلګي وکړه نو غیبه به واقع کول نو دا سره معاملو په قضیه لاغه باندې نو درې واقع کړو نو یا دا جواب شو چې د خلکو ته سہولت او سره سہولت اختیار ثم قالوا احسن عندي چې عمر مشوره کړه ناسخ ورته معلوم شو په خبره پوه شو یو جواب داري او داغي مفسر روان دي په دې باندې بحثونه کوي روایت پیش کوي او داوي مذهب كثير من الصحابة حتى ابن عباسنا فقد أخرج مالك والشافعي وابو داود البيقين معاوية بن أبي عياش غير عبد الله بن زبير سرناستو عاصم بن عمر سرناسا غير محمد بن قياس ويو سرد باغينا ولا خذ طلاق فدري طلاق مالك وخذ وادرا صخيال له ابن زبير ذا خبره لم بكي قواني شيء لا ابن عباس بورتا ما بريخودي حتى شيء سره تفوستو ابن عباس بورتا فطور ابو هريره مشكله راغله ابو هريره توي یو باندې طلاق شو او پدری وته حرام شو ابن عباس هم تقصید ویلي نو د ابن عباس خبرم د قصشته دارنګ د حسن بن یو روایت پېښ کړي دارنګ د فاطمه د ابي قیس نه دارنګ د امام شافعي سیده کې دا مسئله شته پوښوي 118 119 دامي دغه نه وی روح المانی کومه تفصیل کو ته قرطبي دلته جلد ریم یوصل یو کم د شمع زاد المعاد کتل 104 105 د 122 په دې پوښي د دې پورې شروع کړه 122 پورې 104 تر 122 پورې تفصیل دې خبرې واتفق ائمه الفتوى على لزوم قاعدة الطلاق الثلاثة في كلمة واحدة وقل جمهور السلف وشذ طاووس وبعض أهل الظاهر أن طلاق الثلاثة في كلمة واحدة يقوى واقفا وهو هذا محمد إسحاق والحجاج بن الطاف وقيل عنهما ويحكى عن داود أنه لا يقع ويسرنا واقعا وجمهور السلف أنه لازم واقعا ولا فرق شبه يوخوا يبنوا كريك مختلفه أو داغين التصر واندي وبيا روايات بشكي فليه بوشي حديث پیش کئی
ابن عباس طلق ابن ثلاثا وعصى ربه وبانت منه ابن عباس وي ولا انكر الا بعد زوج وفي نواه لا الائمه ابن عباس جماعه سره دلالت کی توثیق مروت کا قابل اعتماد نہیں اور ابن عباس صحابه رایت مخالفت بنش کوله وابن عبد روایت توثیق وهم غلط دی او پریت یو تن په قواعد امصار حجاز او شام او عراق مشرق او مغرب ردون نکړي اسوق چې ابو صحابه ابن عباس په موالي کې معلوم دی وايي قاضي بلوغي باجي وایي روایت ابن توثیق په صحیح دی روایت امام معمر ابن جريج ابن طاووس امام حدیث هغه اشاره کوي هغه طلاق زمانه قسم کې بوکر سندين بخاطر بر طلاق الثلاث واحد عمر ابن الناس رسائل في امر كان توفينا ولا مزيد عليه مذهب طبعا الحديث انه دي بلوغه جو نسبه على غيره کې یا تاکید مقصده او یا ناسخ موجود شو دا بحث کې روان دی بیا پس نو روایت پیش کوي دار قطنا طلق صلاه مع الرسول وهي حائض فرد دار السنه للسنه قال دار قطني كل من الشيعه والمحفوظ ان ابن عمر طلق من واحدا بار تقديره دار الماء لا قرطبي شلا مساله په دا اختلافيه بس بس واحد دا من كم شروط الطلاق واقع کول د طلاق بار بار چې بار بار چا واقع نکړو سر نو واقع شو یا واقع شو یو شو دا مې دې څه څه کلاش خبره انور بحث کول ولا يحل لكم خلع وتوخى خلع اجازت نشتی تاسو ته چې واخلې په مقابله طلاق کې مما دهغین آتیتمهن چې تاسو ورکړي خبره خلیل کوم مہر کې داغینه بتناله شیئا اس ظاهر کنو داغینه بتناله نو غبارو علنا لیکن دی وی خبره اسد دی پر شریرا دا د عادت خبردار سړي څورګین داغینه اخلي نو دا مطلب نه دی نور مغسته شي الا يخافا مگر که یریږي خدای خاون الله یقیم حدود الله چې دا خدای خاون به الله پابندۍ پوره نه کوي نو په یو کې بیا قرطبي ګوره مطالعه کوي څنګه نو د احناف په نسبت خو په بحث مکو د شوافی او مالکیانو په بحث کوي خزه باندې سمارز دی جوزام دی درګې دی رتق دی فتق دی نشي کولای سړی دی عینین دی داسي ورکول شي یا خوراک اوس کله شي ورکول الا يخافا لا يقيم حدود الله فإن خفتم يريد تاسو ما او دا مخاطب کوي حکام توي چې دا خدای خاون ګورات حدود الله فلا جناح عليهما نشتی په دوارو باندې ګناه فيما په هغه مال کې ابتدت به چې قرباني د اخر په هغه مال چې خاون د مال والا هم اپریدا او خاون دي قبول کی تلك حدود الله دالی پابندی دا الله چې طلاق بداسي وي او طریقه بداسي تجاوز یې مکوئ څوک چې تجاوز کوي د حدود الله نه دا کسان خالص ظالم امام ابو حنیفه وی کله خزه کې نقصان نو خپل مال د ټول ورکړي اگر خزه کې نقصان نو سړي کې د ټول دینار ناروا دي اکثر علما خو جایز دي او حناف وی چې نه خاون مجرم دی پیسې نه لي او کوه جواز مشتري خو ناروا کاری وکړو نور خو لیکون اوس داغه نه پس چې سړی خري ته وای ما پرې خو دي او دغه پیسې راک طلاق شو کنه شو د شوافی خو له طلاق نه دی اسحاق مراوی طلاق نه دی دا پس خره پس ته پیژنې استاد پس په دې طلاق پیژنې یو سړی خپل خره طلاق بیا وای طلاق بیا ما پرې خو دي نو دا دریم طلاق شو چې طلاق شنو او درې شو او درې چې مطلقه شي په دې طلقات بیا وسه کوي بل نکاح وکړي اګه ته پس وایو نو ته طلاق ورغی دا بل اسی پر خوده نو دې ته طلاق نو نو کې بیا ورزو کوي نو کولای شي نو په دې مسله کې اختلاف چې پس خله طلاق فإن طلقها بیا لا شهر طلاق مرتان او دومن کې خل على اغلقها دامن کې پیسې داخله مو نه بر فإن طلقها کړي خاوند داخل طلاق لا دریم ځل فلا تحل له اجازت نشي سړیتا خطاهم بخذتا من بعد بس حتى تنكها حتى توادو بلا خذ زوجا غيره دبل خاون صلاه انت بدبل خاون صلاه احنا خپل مسلې کې حتى تنكها مؤنث غدا خذ نکاح کوي نو معلومه شو خذ خپل نکاح کولای شي حتى تنكها زوجا غيره او شوافی خذ خپل نکاح نشي کولای نکاح الا بولي او دا اجازه ورکړه مجازي معنا دا چې نکاح وکړي یی وینا دا نکاح وکړي نکاح نه کوي نو پوری نکاح وکړه
خاصه کتاب الله دې دغه ترجمه ده دا غینه پس چې نکاح وکړه دا غینه پس څه کېږي شي ها نو دا غینه پس چې بیا کېږي نو بیا وسه کوي مجامعات په داخاون کوي کله به کوي نو په ظاهر کې دا راځي سعید صاحب ته د نسبت ته چې نکاح په حزب درود او دغه په کې نشته مجامعات نشته سعید بن جبیر او سعید بن مسیب لیکن ابن کثیر دا خبر زما په نسټیک نه په دې وخت کې ابن کثیر حدیث پیش کړی د حضرت سعید بن مسیب نه هغه بل څنګه د حدیث خلاف کوي چې خلک مشهور خدا چې عبد الله سعید بن مسیب پکې مجامعات ضروري نه خلی لیکن سره دا غینه اپا کې ضروري راسته نو څنګه مداوي چې حتی تنتها دلته په حدیث پیش کړي ان که لا بد يكون زوجا ولو كانت قامت الاخري او دا په ولی په شکل او حکمت په کې ده او بیا ورسو نور خبره کوا لیکن ابن کثیر په دې وخت حدیث ته حضرت عبد الله ابن عمر نه حواله ورکړي دا نو څنګه په خپل حدیث نه خلاف وکي او دا دغه بیان تقاضا ده چې مخالفت نشي کوله زما په دې خبره وي ټیک نه ده واشتهر بين كثير من الفقهاء مثل المسلم رحمه الله يقول في المسعود من تاريخ الاول من العقل الى الثاني بشكل نظر على الشيخ ابو عمرو بن عبد النقد حكاه في الاستذكار غير نقل كده او قال سعيد بن عبد الله سيد مسلم بن عمر في رجل تزوج المطبخ ويطلق يدخل بها البتاء فالزوج يطلقها الى اخره قال لا حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتها ده روايه سعيد دي موقوفه مرفوعه خلاف ما يحكى عنه وبعيد يخالف ما رواه بغير مستند وبهر تقدير مشهور ذلك تاسع سامي شاول نو لکه موږ وایو جهل د سعید څخه حدیثنا نه خبر نه دی نو یو مسله پکې دا شو چې نکاح پکې ضروري شو وای او دویم د نکاح پس مجامعات پکې ضروري شو بنا د حدیث مشهور او دریم د حسن بصری وایي مجامعات او انزال پکې ضروري دي او عام علماء سکل دي مجامعات ته دینه بس اوس د دینه پس نکاح سره کوي دیو خیسه او دې په نکاح ته دې بل څه حلالو دا څنګه شل دي دې نکاح به تحديد فاسد من المالكين واحمد والثوري والظاهريه او دې پیش کوي حدیث دی ابن ماجه حاکم بیقی مثلا تاسو په هغه چیرې باندې چې خلک په سوال غواړي ویولنا محلل دی لعل المحلل والمحلل يعني بل حدیث پیش کوي یو څه وعده کوي چې حلال کې بل لپاره عثمان بن عفان دا منځته رجوع منشي کړي الا بنکاح رغبه او ځنګ من احناف مکروه ده او دې رات نه کوي فاده صحت نکاح باندې ځکه چې وای عقد نه منع اوسه دې مطلب خدا نه چې فساد دي او چې محلل ورته وایي چې معنا داش ولا چې حلاله پکې دي او بعض علماء دا محلل کی مراد دي چې کسب راکړي پیسې پاتنات څه څه طلاقه دي یو نکاحونه سره کوي یا صلب العقد کې پانی عقد سره شپ لګي چې الکه نکاح سره کوي په پروژې ورته دا غلط دي دا هم یو مسئله شو فإن طلقها كطلاق دوم خاون فلا جناح عليهما شي ګنا په زور خاون نو په خزمانه ان يتراجع چې آینده رجوع کړي ان ظننا کده دور ګمان داو ان يقيم حدود الله چې په پوره وکړي په باندې الله او دا په باندې د الله چې مکه تیر شي او هغه خیر پر قوم پوریدونکي خلاص شو دا ورسو داغینا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو سرحوهن کله سيتاسو خذ الطلاق ورکو او نیټو اخر ته د عدت ورسېږي کنه اذا تاسو تمنګ سوري درې میاشتې دي درې مهواري دي یا وضع حمل ده نو ورسېږي لفظي ترجمه ورسېږي ودلته معنا مجازي ده چې ورسېږي دا غي نه پس د خاون حق به نشي به امسکوهن نه ونیږي نو نږدې شوي رسیدو شپږ ورځې څلور ورځې دوه ورځې د ورځې پاتې دي نه په امسکوهن معروف نږدې شوي پوره کېدو دا پوره شوي لا نه دي مجازا او صرحون المعروف یې پرې جو قرار شي ولا تمسكوهن مې ساته زرارا د پاره څنګهول چې نه خدا کوي او نه پرې دي د تعتبو چې ظلم وکړي مراد دې زیاست ویل شي دغه او بیا لطاعت زیاته وکي مجبور کې چې ورو ته کومه چې دا زه هم وې کنځما او بیا مجبور شي مال پیسې راکې یو زیاده شو
دوار د مدې او بل تاسو چې حد نزياتكم ومن يفعل ذلك سوګیا کارو کړی فقط ظلم نفسه نو پزان زیاته وکړو ځان عذاب د الله ته مخامخ کړو ولا تتخذوا آیات الله مگر ذوی احکام د الله هو ځوان خندا کړی شي ځوان مستر دی په معنا د محذوب بها خان دی په ورمو بخا به د خذ په واشه نه سره طلاق شو په طلاق نه شو من حدیث پیش کوي سړي په طلاق ورکاو بیا ما په لوبي کوي اذا ولکه لوبي کوي بل حدیث دی دای خبري غپ پکې غپ پکې رښتیا په غب نکاح طلاق او رجعت بل حدیث پیش کوي دای خبر دی لوبي کوونکې په شان د کلک سړي نکاح او طلاق ایفاق بل حضرت عمر وایي څلو خبر دی دا بندشي نظر چې نظر ته وکړو بس وشو طلاق اذا بدق واذكروا نعمت الله عليكم یاد کې سان د الله په ذانو باندې څه مطلب یاد کې شکر ادا کړئ وما انزل عليكم هغه چې شي پتا سمانه رسولي کتاب او حکمت دا تقاضا ده چې دا تاسو الله احسان کړی یعظکم به پدا حال کې چې الله نصیحت کوي تاسو ته بما انزل عليكم پاش الله لګري واتقوا الله بار خبر کې وایي د الله نه پوښي د الله پر پوښي الله پر سمانه واقف ته پدې اتمن کې بار بار وایي الله هم ذکر کوي اوامرم کوي تاکید ته اشاره کوي واذا طلقتم النساء كل طلاق الرسول فبلغن جهنم ورسل يتوخفتا فلا تعزلون اما يبندوي اوس دلته صوت د کلام شافعي سره دلته ورسل اخر ته چې به مبندوي معلومي طاقت د بندولو ختم شو انت طاقت د بندولو په امسكوهن انت نزدې شوی او دلته پورا شوی اوس بلې کې په مخاطبه کې موږ وګورو څوک مخاطب دا هم ګران دی ها دربس په لحاظ سره او ځکه چې عرب ته عربي دا انتشار د ظاهر باندې کوي یو سمي یو تر دې کا بلبل طلاق ورشي کوي نو طلاق څوک ورکي خاون نو بیا خاون نه باندې طلاق مې خاون ته یې سیمه بندو کښانو ولور سم بیا ورته مشکلات شي یو سړی دی خو ان شاء الله ورکړي دا تربول هغه طلاق کړی دا او طلاق نه پس اذا تیر شو اوس بیا وبل ترورو کوي دارو ته وسره نکاح نه کوي نو ولی ته خبر شو نو شان ذو بیا بل سوې فلا تعذلون خطاب چا شو ولی ته او طلقوا من النساء چا شو خاون نو خاون ته طلاق تا ور کړو ولی ته ته مبندوانه دا خو انتشار راځي نو چې دې کې انتشار راځي یا خدای شټول خلق د الله یو مخاطب دي نو دا یو خبره کوي دا بل کوي دا بل کوي تاسو مې نه او یا مجازي خاون توي تخپل خزه طلاق کړه نو بیا مبندوه دا خزه لګي د بل خاون سره نکاح کوي ته مبندوه چې د خپل خاون سره آینده بل خاون یا دی ولی ته وینا کو تا طلاق کړه څنګه طلاق اسنادي مجازي دا خزه برتلا خور یا لور تا ته خبره کولی تا ته بس کنځل او تکوا جنگ سره کوا اخوالي خوا کوا نو تا طلاق کړه سو طلاق تشوي نو یا اسناد داسو کا تا طلاق کړه د خاون ته نو بل خاون سره کین مې وندوا یا وی ته تا طلاق کړه مجازن نه غیت وینا کوم او چاوی دا اولیاء او چاوی دا ټول چې کوم دی ټول الله پاک ته شون برابر دي خطابه سره دا ټول په دې مې برابر دي یو د راځي کا بل د راځي نفلا تعذلهن ما يبندوي اين الكهنا چې نکاح کوي خزي ازواجهن د خپل خاوندانو سره بیا چې قران ګوري بیا ورازي ولی بکار دی وکړي لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل کنه دلته اين الكهنا خزه نکاح کوي بیا پکې حنا خپل خبرې کوي خزه خپل نکاح په خپل کوي علي جوابات کوي اذا تراضوا کله چې راوشي دا خزي او دا خپل دا خوانداني یا آئنده بل خواند او مخکنه دا خزه بینو په خپل کور بالمعروف معلومه طریقه چې شریعت او د ضرورت خلاف نوي غلط کار ونه کوي ذالک دا حکم یوعظ به نصیحت کې شي په دې سره هغه څوک یقین ساتي پتا څه الله ورسته ذالک رجل واحد دفاره او خطاب د جماعت سره دی په تعویل د قبیله او په تعویل د جماعت ذالک دا حکم نصیحت کې دی په یوه نه اوسو چې یقین ساتي پتا څه په الله پر وسطي او ذالکم دا نصیحت او عمل په ایمان دي اسقالکم دا پیدامن دي تاسو لپاره واطهروا د پاکي خبر ده الله واقف ته تاسو نه پوي خلاص شو خبره دا طلاق
کچر تفقه دی ویلا نفقه کې طلاق دی ځاني ښا طلاق صریح دی طلاق کنایي دی او طلاق باین دی طلاق رجعی دی باین مغلظ دی باین غیر مغلظ دی مہر پکشته نشتی عدت شته نشتی څومره دی دا ټول مسالې باب الطلاق اوس پکې باب الرضاعت دی کتاب الرضاعت زنانه لګي یو ماشوملا سینه ورکي دته سوې رضاعت نخپل مور ورکي کبل ورکي والوالدات من دي يرزعنا سینه ورکوي اولادهن خپل بچول حولين دوکاله کاملين پورا دي کې اختلافات دي چې زمانہ د رضاعت څومره ده اکثریت علماء په دې قائل دي چې دوکاله ده صاحبین د ابو حنیفه په احناف کې امدار ابن کثیر نقل کوي د امام ابن زری د امام رازینا چې رازینا اخوا سینه او څوک ورکړي د ماشوم خرابي دا پکې بل ابو حنیفه دونیم کاله ده دونیم کاله او کته دل خو دې کاله ویل دي ما داغه د اجاري او د مزدوري او خزدا مطلقه شوی د خاون او خاون بشیر سینه ورکړي په پیسو باندې لاغه لپاره حکم راشو چې مهندې بسینه ورکړي او پلا بوله مزدوري ورکړي نو تاسو کوم څنګه ثابت کړه هغه امام ابو حنیفه وحمله وفصاله 30 شهرا محمله متلاشله فصاله بیعتب شو ظالم داشته 30 شهر خبر شو دا دوه سره ولګه حمل دیرش ماشه دې دنیم کاله او فصال دیرش ماشه دې دنیم کاله نو بیا اعتراض کوي تاسو حمل وایي چې حمل دوه کال نسیوا کې دی نشي ځکه چې حضرت عائشہ وایي چې یو ځل دا سرخه چاپیره چوي او دا هغه کې پولکه ورته ویل شي نو هغه پولکې نه زیات پولکې تعویذونه زیات وخت نه تیری نو هغه به تلریکو حمل به دوه کال تر وړاندې کو او په مثال کې همانه نشي مثال په دنیم کال شي دا دوکالی چې په لاسونو کې ګرځي دا دوکالی چې مزدوري به کاغلي مطلق نه دي په دې پوښي نو کوئی مطلق دی او څو بیا یورزیان ظاهر کې صيغه ده د خبر سینی ور کوي بیا اعتراض کوي چې پلان کې یو خزه واغې بچي سینور اوس څه کوي الله بلو خلوي بیا وای ظاهر کې خبر دی واقعات کې ان شاء الله مین دي سینی ور کوي سینی دی ور کړی بیا امر شو سو کوئی امر د وجوب دی سو کوئی امر د استحباب دی وجوب کړی بلا مرضعه نشتی شته خو د پلار طاقت نشتی د پلار طاقت شته هم او یا نشته دی خدا ماشوم د بل چا سینه ناخلی نکړه درې خبره موجوده وي مرضعه نشتی مرضعه شته خو د پلار طاقت نشته دی یا ماشوم د بل چا سینه ناخلی بیا حکم صحیح وجوبا اکرین یا صحیح حکم استحبابا وشو یو خبره او دلته ما تاسو حمل کامل لمن اراده ادا لمن اراده وی والوالدات فی ولګوا والوالدات یرزر من دي بسینه ورکې لمن اراده سینې بل چاره ورکې لمن اراده دا لام باندې په ون خلاوه ان داخله مطلقه ده ضحاک وی او دا د مطلق د پلار د بار سینه ورکې زوی خو شعر او چې اولاد د چا ده د پلار د سینه خو د پلار د بار ورکې نو لمن اراده شو یو جواب راش یو لطیفه در تویما زم دا استادانم دا تی زما استاد مولانا احمد علی مرحوم ناغه په اول سر کې متدا طریقه خو دروا چې قران بالقران ګورا قران بالحديث ګورا قران باقوال الصحابه والتابعين ګورا اقوال باقوال ابي حنيفه او صاحبې ګورا اقوال دا مخکنو د شاول الله خبر کې ګورا نظر عرب پرې ځکه مې د قران نه معلومه شو چې مېندې بسینې 2 کال ورکړي او ابو حنیفه 2 کال ورکړي څه مطلب څه جواب دی میں فقہ نہیں پڑھا تھا میں قرآن پڑھاتا ہوں جواب شو پایا کہ پوښوي کہ پوښوي کہ پوښوي مطلب چې ابو حنیفه خپل خبرې کوي نه کیسه کار دی قرآن خو سیندي وي که په غلط طریقه نو دا جواب دی او ګد دی بهر تقدیر الله معاف کی دا جوابونه تاسو ته ما وکړو چې موږ دا جواب کوو دا موږ پس کوو اقصا د مدد رضا دارا او زمون علماء وایي چې دا والوالدات یورزن لمن اراد دا غیر لپاره ذالک لمن اراد اتمام الرضاعت دا هغه پلار دی دا
سینه ورکول په پلار لازم دي نو دا د هغه پلار د پاره چې هغه اتمام د رضاعت کوي وعلى المولود له دا هم ځان مستقل جمله ده دا ما قبل صلی الله په داس حالت کې چې په پلار لازم دي خوراک دي او جامع دي او په معلومه طریقه نه زیاته او نه کمه دلته وی بعض علماء والدات مطلقات دي مجاهد ابن جبير بن اسلام واحتج دای روح المانی او بیا ورستو دوی زما په عامل اوس نور خبرې کوم اوس لن لفظ سميو وعلى الوالد وعلى الاب ما هو غريبه وعلى المولود له وعلى الذي ولد له هذا پلار باندې داغه په پیدائش شوی دی دې کې ست اشاره شولا چې نسب 50 پس روان دي په پلار پس روان دي ولادت د چا لپاره شوی دی د پلار لپاره مور د کوم وخت په حقدار ده چې دا ماشوم پر توغاخ نشته لري ځان نشي سمبالولای استنجا نشي کولای او داس نشي کولای چې دا داس تغفیر شو حق د چا دی د پلار دا على المولود له علماء دقه نکتی لکی دا لن عبارت ولې به خودو دا وګړي عبارت یې خودو ان الذي ولد له نسبت اولاد چاته کې دی شي پلار ته کې دی شي د دې وجنه موږ وایو دا سیدان دي دا امور مثلا شي دا د امام زین العابدین نصیری او امام زین العابدین خلک و د ایران و نو دا امور مثلا دا شي سیدان نشو امور د سیدان و نو پلار فزګنه نو چې پلار مثلا شو نو امام زین العابدین پلار سو امام حسین نو په دې حسره پلار شو نو نسب 50 پسې په دې وخت خلک وایي پلان کې سره پښتون دی پلان کې جوړاله پلان کې پلار ته ګوري زوی ته سو مور ته نه ګوري چې مور سو دا پلار ته ګوري وعلى الذي ولد له رزقهن قرات دي وكسوتهن جامع دي او چې کوم وخت خزم وهي یا معتدی فائدت قسمان دي د طلاقي باین نه طلاق رجعي خاون باندې لازم خوراک اوسکل لیکن شواطی وی د خزم معتد نه هم مزدوري غسته شي نو پنځ زمونه کو نشي کېږي راي پنځ کېږي شي بالمعروف او دا بالمعروف پکې یاد او بل خبره کو امام بخاری او باب یې خوده دی چې کله حدیث ویل امام بخاری باب کې و امام علی د خلکو با مستعملی کی پس په معروف باندې په دې باندې بحث کوي مثال پیش کوي حسن بصری هغه یو سړي ته خر می پکار دی خر دغه خر کرای سونه دوه بس بیا راځي بلورس خر دق اسمه سو پیسې وایي اسمه چې راشه پیسې ورکړي پوهیږي په خبره شرط دې مردان تزما تاو ته وی سو پیسې وایي اسمه او چې مردان تزین الته سو پیسې ورکړي چې خلک څومره ورکړي تب هم ورکړي ډوړې خرما هوټل کې خدمت او سو پیسې وایي اهله کله اسمه وایا او چې وسی پیسې باندې باندې چې ما ته د پیسو خبر نه کړی المعروف كالمشروط الثابت بالعرف كالثابت بالنص نو په دې پوه شوي نو په هر مسله کې دا قرآن چې بار معروف وي نو دا مطلب چې وطن کې کوم عرف او عادت وي غیر اعتبار شته کله د قرآن سنت نه خلاف نه وي اسمه ورکو لا تكلف نفس مطالبه نشي کې تکلیف باندې مطالبه نشي دی نفسنا الا وسام غیر طاقت دي نفسه دا بنه چې غریب سره غتبه ما علی ګوړي ورکه دنه بیا مطالبه نه کې مطالبه طاقت مطابق کې لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده اوس په دې کې معلوم صيغه کېدې شي مجهول صيغه کېدې شي نفي هم کېدې شي نهي هم کېدې شي چې معلوم شي نقصان بنرسي والده والد تفوجد ولد باندې نقصان بنرسي والده د دې ماشوم پلار ته په خپل اولاد باندې اولاد د دې خاوند نقصان نسي ولا مولود له نقصان نسي پلار مولود له د خپل بچي په وجه باندې چاته خپل خزيته دا پکې وایي شي سشورا معلوم مجهوله نقصان نشي رسوله کېده نقصان نشي رسوله کېده والد ته په د ولد باندې او نقصان نشي رسوله کېده مولود له ته په د ولد باندې مجهوله شو وشو بیا کچر تطی سی من رفعه نو نپشوا اکا لا تزوار راوه لا تزوار رونه
لا تزوار نقصان دی نرسین بیابا نهی شی خبر پوشی نفی پکی هم جوڑیگی او نهی پکی هم جوڑیگی لا تزوار شی نهی شوا لا تزوار شی نهی شوا مجهول پکی هم جوڑیگی معلوم پکی هم جوڑیگی نو پا دی یوزے کی ما سوویرے معلوم و مجهول دوا او نفی او نهی سلور می پا دی یو کیوی سلور پا دی بل کی ہوا نقصان دی نرسی نقصان دی نشر سوالے کے دی نقصان نرسی نفی نقصان دی نرسی نهی نقصان وطا نشر سوالے کے دی مجهولا نقصان دی نرسی معلوم چا پکی سویری معلوم ویری او چا پکی ریر پکی هم رشوی دا غر پکی هم رشوی نو دا پکی را دا وعی الوارث مثل ذالک او په میراث خور باندې هم دق قسم بوج دی لکه څنګه چې په پلار باندې وو نو زمون په ایمانی وارث ته ویل شي امام ابو حنیفه وارث چې د دې ماشوم وارث او ذی رحم محرم وي رشتہ دار وي او نکاح وکړي او د شافعي په ایمان دی بغیر د پلار د مور په چا خرڅ شي وارث دغه پلار څوک شو دا خدای شو په پلار لازم دي نو په دې مور هم لازم دي څنګه چې پلار ما خرچه لازمه ده دقه سي په مور باندې لازمه ده نو کله اولاد والوارث په وارث د ماشوم باندې وارث د ولد باندې مثل ذلك په مثل دلیل ابو سوق مور تبارجي ابو حنیفه وارث رحیم محرم اسوق عصبت مراد دي او شافعي مراد وارثنا وارث د پلار ماشوم په خپل دی بوج پاغه دی په دې مور باندې بوج دی او اکثر علما وایي چې وارث د اولاد وي چې چاته میراث ملاوي د دې ولادت باغ بملا بوجي ابو حنیفه وایي چې وارث رحیم محرم او وارث معنا د باقی کم څوک چې مور پلار کې پاتې داري فإن ارادا اتصالا كغوان د مور پلار ځان نکول کټ کول پتا عن تراز سدا اتصال سادي به فرزاد دور باندې پلار مور رضا شي او میهما د مور پلار نه یو نه فلا جنا علیهم شي ګنا په دور باندې دا د ماشومان لحاظ ساتو کله اوس کده دې ماشوم په باره کې پلار وایي خبره کوي نه نو کوي دواړه مشوره کوي دا د ماشوم لحاظ وین اردتم کتاس غواړي ان تسترجعوا اولادکم چې تاسو دایي طلب کوي مرجعه طلب کوي خپل اولاد د پاره فلا جنا علیکم ګنا پتا سو نشته دي اوس ماشوم د پاره بلګوي مور نه جوړه یا جوړه فلا جنا اذا سلمتم کله چې اوس پاره دي مرجعو ته ما اتیتم هغه تاسو ور کول غواړي او بالمعروف په طریقه معلومه دي مالدار د پاره د غریب د پاره البدل تبیا به اعتراض کوي اذا سلمتم چې اوس پاره په آینده کې اذا د مستقبل لپاره ما اتیتم هغه تاسو بغور کړی ورکړي په خالي اوس بیا ستاري نو جواب بکې مجازا اذا سلمتم ما اردتم ایتاه تاسو ورکړي ان ورکول غواړي واتقوا الله ورجد اللهم افوش الله استاذ اعمال ما نلي والذي توفون منكم وذم ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10 اوس خاون مرشو خذفات شو اوس بسکو اګه چې پاتې بتاسو کې او فریق دي خزي ازواج به خزي تم وي سو تم وي يتربصن بانفسهن انتظار کوي انتظار دي کوي خپل انفس باندې د فرد چا د فرد خاوندانو لهم یا بعدهم آیت ته حذف او ظاهر کی خبر واقعات کې انشاء صلور میاشتي او لس نو کومه خزا چې داغه په خېټه کې بچی نه دا غیر حکم سره صلور میاشتي لس نو چې صلور میاشتي لس نو کدا مطلقه وا او معتده او حامله وا نو دا غیر پارم نو په دې مسله کې به اختلاف ته حضرت علی او حضرت عبد الله ابن عباس وی اطل اجله په دې پوښي کومه نیټه چې لري وي که زمانه د حمل لري هغه ته انتظار کوي خو مې شله سره دي او عام علماء لیکي بلکې حدیث پکې شته د بخاری چې بس سلور میاشتې لاس او که ورته حمل بس خو چې حمل وونه کې یو ورځي کې دوه ورځي بیا پکې صباح نشته دي دا چې غیر حاملي او خلق به نکتی لټي سلور میاشتې لاس ورځي ولي وای کله کله معشوم شي کمزوري وي
نمون پکې سکو څلور میاشتې انتظار وکړو اگر چې مخکې کېږي شي خدا پکې دغه چې په درې میاشتې کې خوځي او کله کله ماشوم نزوري څلور میاشتې انتظار وکړو یو مسله پکې راشه او حامله وته مستثنا کو اگر چې ماته استوي عبد الله ابن عباس وی بس عبد الله ابن عباس او حضرت علي بن ابي طالب اقصى الاجلين اطول الاجلين ليه ته انتظار کوي لیکن عام علماء سره مرګدين دي فاذا بلغنا کله چې ورسېږي دا زمانہ اجلهن اخر دې توخلتا فلا جناح عليكم شي ګنا پتا سمانه فيما فعلنا فای اذا اخذ كيف ينفسون په خپل ځانونو کې بالمعروف په راو طریقه باندې ځان سنبالي جامع پاکه وندي په زمانه د عزت خو جامع پاکه دغه نه وندي صفانه وندي اوس پکې بل اعتراض کوا پټ وندي فلا جناح عليكم فلا جناح عليهن خذ یو کار کوي په دې ګونه پکار دي خذ باندې ګنا نشته موږ په دې سړي ګنا نشته دا ولي وای دا حدیث دی الرجال قوم قران وای الا كلكم راع وكلكم مسؤول د سړونو په تاسو کې دا خور دی دا کار کاو دی لور دی دا کار کاو د سړونو په تاسو کې ذکر وای فلا جناح علیکم ګنا په تاسو نشته دي نو کوي نو خاوند هم ګناګار شو پر خاوند دی اکنه ورو ګناګار بلاد ګناګار اده څه پسینور څه وای خلاص شو ولا جناح علیکم اوس بل مسله کوي یو خزه مطلقه شو په طلاق باین یا خزه مطلقه شو خاوند دی مرس نو دې ته به تعریض کېږي شي تعریض وعده خو سره نشم کولای چې ما سره بواده کې دا نه راواده او نکاح نشم کولای نو خبر ورته کومه او خبر ورته وړاندې کوم تعریض ته وایي عرس طرف ته وایي تعریض معنی په یو طرف ته خبر وړاندې کومه صراحتا نعمه او حقیقتا نه مجازا نه په یو طرف خبره کومه دی خزي تا ګوره دا په خله کوم جنې ده نو چې دا په خله ده زما په کور کې په خله په کار ده شي معمر خزه په کار ده چې داسي یو داسي یې ته ګوره حالات ګوره یا د جنې خزوي یا د نسب والا خزوي داسي مواجهتا پاتې کوی دې په پوښي په پوښ دې سوي تعریض دلته اینی دې تزوجه زما د واده اراده ده او دوست کړم یو خرج دغه شان داوی او شان داوی په دې پوښي او الله دې مال او خسته خزرا کی خزرا کی او د دې خزر عزت او شرافت مې راو چې تاسو څه خزوي لکه ستاسو شان نسب یې کنه چې هغه دې اخباري خو نو خبره بکاګه نیغ بوته نه نشي ګنا پتا سمن فيما په خبرو کې حرسو نه چې وړاندې کوي تاسو په غمه څه وړاندې کوي من خطبه النساء تاسو تاخذ یو خطبه نو ته تقریر وایي خطبه يعني خطبه او خطبه تاسو ته ویل شي لا تبرجلو على خطبه اخي تاسو په خبره پوه شو چې نکاح ته وي او داغینه پس او اکننتم یا تاسو پټ ساتي په خپل پوسو کې ځکه هو شته کنه نو پټ ساتي په دې کې نشته داول الله تاسو اجازه ته علم الله هو الله انکم ستذكرونهن تاسو به خود دا خبر یادوي ځکه وته یاد درکړه نو فذكروهن پټون دی وای یاد کوي ورته یاد کوي ولكن لا تواعدوهن سرا وعديد السر وسر مکوي سر سو کوئی د دې ترجمه پټ او د پټونه مراد ز جماعت یا نکاح سو کوئی مراد نکاح ده ځکه چې نکاح سبب د سر دی سو کوئی مراد جماعت نو شای جماعت ده وعدي مکوي د نکاح وعدي مکوي د جماعت الا ان تقولوا قولا معروفا مگر تاسو معلوم خبره چې تعریض ویل شي تعریض کوي خلاص ولا تعزموا وقت النکاح مفصل کوي غوټه د نکاح عقده غوټه ته وي اثر موقف ته وي او عزم متعلقي په افعال پوري عقده فعل نه دلته ولا تعزموا عقد عقده النکاح سوي یا عزم په معنا پر کول مفرق کوي غوټه د نکاح معلوم سکوي لا تقصدوا قصد وقت النکاح او چې عقده د نکاح نشي کوله نو بس دې کې د نکاح نه انتهایی معنا شول لکه چې سب نغوته نکاح ولا چې مکه نکاح وکي نو کوټه نکاح قسم کوا نو خبر اصل کې په عقد پورې متعلق وا امون ولا کوله په عقده پورې مجازا مبالغه نو او په دې وخت ابن کثیر نقل کوي اجماع د امت ته
چې نکاح په زمانه د عدت کې نشي کېږي او یو ځل حضرت عمر په زمانه کې چا بکړی و نه حضرت عمر دغه نکاح پس کړی دا او استاړو حق شته نو وستا نکاح کولای نشي دا پکې دا اگر چې علماء کولای شي حضرت عمر پکې دا خبره کړی دا چې دا کولای نشي دا پکې هم یو خبره ده خلق نقل کوي فهم فالزوجين فدخل بها فيفرقوا اجمال المال سوى العقد في اقسم العقد واختلفوا شروط الله فانه فرق بينهما وهل تحرموا الجمهور انه لا تحرموا بل له وذهب امام مالك حرام على التعبيد بار تفیزانی خبر کول خو مې نور ناخوا او خلق بعض وخت خلق په نکاح پس کې کوي فائدت کې مکینه ګول یاد لا ولا تعزموا فیصله کوي قسم کوي عقد النکاح وكذلك يعني عقد عقدة النکاح حتى چې ورسیږي د تا مقرره اجله اخرته اذا تیرشي وعلموا هو شيء ان الله يعلم ما في انفسكم الله واقف به خستاس قسینو کړي کم قصتونه ورالي دي بحذر ويرګه د الله نه پوښتنه چې الله بخون کې او صبر کول کوي اوس پکې نو خبرې کوم د مہر مسلې کوم مہر چاله په لازم یو خدای سره سره واده ونکي کوزل وکړي او د کوزل سره طلاق ورکړي د دې صحه شته نکه مہر ولا مقرر کړی نیم کني مقرر کړی جوړه او بیا دغه نه پس کسړې وسره مجامعات وکړي مہر ټول لازم شو اګه خلوت وسره وکړي خلوت خوشي کوټه کې وسره کینی احنا پوي هم شته لازم شو او بیا پکې بل خبر هم وکړه چې کسړې خاون او خزه پکې مرشوا یو پکې مرشو هم پوره مہر لازم شو پولیس لکه شاشي کې ویلا دلته حدیث ته د ابن کثیر کې نقل له عبد الله بن مسعود حواله ده چې یو سره خزه کړو واده کړل نه ده نو حضرت عبد الله بن مسعود تاسو شو او کتی خبره خو الله نه وای کې غلطه نو سماع د شیطان ده وای زئرم اورا لها مثل مهر مثل نسائها لا وكس فيها ولا شطط نو دې باندې اکثر علما قائل دي هم دغه څه مسله شو نشته ګنا پتا سومن تاوان د مہر ان طلقتم النساء تاسو طلاق ورکړل معلم دې ما تسوي مستریه زمانیه وقت عدم مسیسکم لهن تاوان د مہر نشي په کوم وخت تاسو د خسره نکاح وکړي خو جمانه او دا او تقریبا لګه نشته دي نو هوته نو بتلقوا نو متو خلاصو دا او تفریض لهن مبارک علماء اختلاف کوي سو کوئی ذات دي تمسهن من عدم ان طلقتم النساء ما لم او ما لم تفرضوا له طلاق ورکو نو مجامعات شته نو مقررتیا شته تاوان د مہر نشته اسو کوئی دا او پمان د الا ان یا د اعلان طلاق ورکو مجامعات نرشه نو تاوان د مہر نشته الا ان تفرضوا لهن کتاس دغه پر مقررتیا کوي فریضه یا بدی ورکو او پمان د الا ان یا د اله او یا او پمان د دغه او دغه دام نشته او دام نشته دواړه ولري کې ولا تطع منهم آثما او كفورا نفك مستره نفك مقررتي اشتره نو بیا سدي ومتعه جوړه ورکي طلاق ورکي او جوړه ورکي څومره جوړه ورکم الموسى قدره په مالدار سړي باندې اندازه د مالدار خجوره والمقتري په کم دسمان دي په مقتر باندې اندازه ده او متاع سو کوئی دا متاع مفعول مطلق دی نمتعهن تمتيعا فائدہ ورکه فائدہ بالمعروف په طریقه باندې او حقا حقا ثابت کدل المحسن په ما عمل کوونکو باندې پدې کې علماء کې چې دی خج د پاره متعال لازم ده سعید جبر د ټول د پاره لازم ده شافعي د ټول د پاره لازم ده احناف یې پاره لازم ده په نور کې استحباب دي وزلت چې لازم شو زلت غو په محسن لازم ده او دا هو نه ویل چې په هر چا لازم ده تاسو وایي چې په هر چا لازم ده نو موږ دا محسن په دې معنی نه دی مخکې محسنو د چې دا الله حکم پوره کړی نو محسن بشي اوس به محسن کیږي نو دلته وایي یا محسن شان احسان دی یا د ځل سره حقي د الله حکم مني او د شوا مالک یې مانی نفل کار دی پټولو کې دلته محسن دی نفلی مسله ده او په دې واجب ده په دې مسله کې په لور مستحب ده صحیح ویل په حاضر کې واجب ده وان طلقتموهن کتا طلاق دې خزره په خاله انت سمسو کې د خزره
مجامعات مسن مراد جماع وقد فرستم لهن فريضا حال داري تزاغير پر مقرد مقرتيا فنصف ما فرستم نصف ما فرستم جزاء جمله بي نپا علیکم نصف ما فرستم لازم پتا سمانی نیم ده هغه تاسو مقرر کړی نیم لاستی پینځه شلدی لاسو پنځه ما فرستم طول اوقاتو کی فی کل وقت من الاوقات الا ان يعفون مگر که خزا عفو کړي الا يعفون مگر که سړی عفو کړي دلته به موږ خزا اخلو زکا چې کدا انت داخل له او دا صيغه د مذکر و موږ پکې نو او چې په ګرانه د نوم د تانیث شو د نوم څه شو د تانیث نو الا يعفون فرق پکې راشو چې واو په یو کې ضمیر دی او په بلکې علامه ده صدا رفع ده نو چې دا خذ عفو کړی نایخ لما نو څنګه عفو کړی خاون څنګه کړی نه او يعفو الذي یا درگذر وکړي پریګ دی هغه سره بيدیه قرنکا چې دا په قبضه کې وګټه ذریکا خاون عام علماء خاون چا پکې ویلي ولیکن دا قول کمزور دی ځکه ویلي حق حاصل نه دی چې د خپل مولیه په مال کې تصرفات وکړي نشي کولای دلته هو الزوج حدیث پکې پیش کوي هم دقت مراد دی ایو قول پکې دغم دی چې ولات الولی دی خو لیکن دی دا قول کمزور دی پرې پوښي معول علیه ماسوره مخکنه دی یا خاون او زین علم خاون پیسې ورکړي 1000 روپۍ مثلا مہر دی الکه 500 روپۍ واپس کا نه واپس کوي اب پرې خو ابو معنا پرې خو ناس یو بده معنا شي وان تعفو اوس دلته په تغلیب وکړه صيغه کا مذکره سره په هم دنکا خذ په هم دنکا خاون ته یک تعفو کینو دالي خو خلته یک تعفو کینو دا خدای سره او خذ دواره مذکر کا او تغلیب بعد واسه مذکر تاسو چې ترخیص وای نو په دې کې مذکر غالب کی کو مؤنث باندې وان تعفو کا عفو او سرو او خذ په دنکا طبعا اقرب للتقوى دا نزدیدی پرهیزګاری تا بل خبر تزم مولانا رشید احمد گنگوهی یو خبره کوي نو په کوم نه پتا و رشید کې یو سړی په نقد باندې په لس خرڅي او په اوداري په 15 خرڅي څنګه چللې وی خلاف د مروت ته د سیتو خلاف ته او د دې خلاف او ان تعفو قول التقوى نور جائز خودي بهر پر ځای په کوم وان تعفو اقرب للتقوى دا نزدیدی پرهیزګاری تا ولا تنسوا الفضل بينكم او مهيروي احسان په خپل کور کې خذ توي خاون سره خاون توي خاون سره ان الله بما تعملون بصير الله تاسو په اعمال باندې لیدون کړي خلاص د مانځه مسلې کو حافظوا الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين و د مانځه مسلې په څنګه راځي مکه د طلاق او رسو طلاق او تفهمات کې د مانځه و دې د پاره اشاره کوي چې مخکې چې عفو کوا فضل مفردا نو چې فضل نفردا خسته صفات به حاصله نو خسته صفات خو یو د مانځه مسله هم ده کړه د څه ویل شي خو حاصله و فضل ما یا دا وایا چې متو وینا وشو د خزو پرورش د سړو پرورش دا ټول بکو کې دې چې موږ لري شي نو بیا سوي حافظ الصلوات د اولاد او د خزو په مسلو کې مشغول داسې نشي چې دا غین د نماز باندې شي یا دې وایي چې فضل مهروا نو فضل هم دا چې حافظ الصلوات والصلاه الوسطى وسطى دا وسط نشورو شی دی اوسط وسطى مؤنث دی اوسط اوسط دو ترجمه لري ښا غوړه هم ویل شي او منځ ته هم ویل شي نکته غوړه مزاخله نو هم ترجمه کولای شي اګه تمن زنه اخلي نو هم اخلي المتوسط او الفضلات دواره او په دې کې ابن کثیر نقل کوي ګل احادیث مراد نوازی ګرځي اقوال کو پکې شته د سار مونږه یو قول ماسبخین مونږه بل قول د مازیګر مونږه بل قول د ماخام مونږه بل قول د مسفل مونږه بل قول سحر او د مسفل مونږه باجماعت دا بل قول صلاه الظهر بل قول تهجد بل قول اخترنا دي بل قول دي اقوال پکې خو سره راغینا ور خبره پکې هغه ابن کثیر وای چې مراد نصره د ما سحر دغه مازیګر مونږه نو یو استا او دلته الصبح بیا الظهر او بیا پس روان دي
قال ترمذي وقيل انها صلاه الواسع وقال بيقول بغوي اكثر صحابه تابعين په دې قائل دي او بیا روایت پیش کړی چې تله او بیا روان شه پسې یو پکې په منځو کې دی صاحب استاد ټول منځو ته ما خپل منځو سبا دی اسو کوی نه منځ جماعت ته سو د جمعې منځ سو صلات خوف ته سو ذات عيد الفطر ته صلات الظهر وتوقف يا خرون در پکې دې صلات ثابت دي چې مازیګر دی مسیر وته کېږي مازیګر ابن کثیر لیکن روح المانی وی ماسپخین دې په بل طرفه ماسپخین او دا ابو حنیفه یو قولم پکې وشي او دا خبرې کړې او دا ویل روایت مرفوع نه دي دا خلق مرفوع کړي مرفوعات نه دي دا یو په ځان کې راځي دا ابن کثیر خود غرايه قال ابن المخبل الذي يقتضي دليل من هذا يقول ان هذا روح المانی او مولانا موجودی پکې سوی وی غوره منځو یو نه منځ کوي غوره منځ کوي یعنی منځ کوي هر منځ خو چې کوي نو غوره کوي ما تاسو ته د استاد د ترجمه دی غوره چې منځ کوي نو غوره کوي د منځ با جماعت کوا پټینی کوا پسو چې کوا قوم او جلسه ټول برابر وا دا ټول پکې وقول لله قانتين ودرئ الله تا قانتين عاجزين یا قانتين من ثابتين که مسلم دغه تو زید ابن ثابت وي موږ به مانځه کې خبرې کولې آیا تاسو خبرې باندې شي قول لا قول بالسكوت دامل شم او قانون من تابعدار دامل شي ودرګي الله تعالی تابعدار فإن خفتم كريدي فرجال او ركبان نموذو کوي رجال یا موذو کوي ركبان رجال د رجل جمع ده نو صحیح خو نشي ویل کنه رجال د رجل جمع ده پیدل او رکمانا یا سو پس والله موضوع کا یعنی غدری کا اشاره کا